سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. دا خو معلومه خبره ده چې تاسو ته تکلیف وشو او بے وخت یا هر حال په ښارونو کې دننه خو ډېر ناوخته پورې خلک ویښي او بیا لرې لرې نه رالی او خدا د خوشحالۍ خبره ده چې دا مجمع چې کومه ده دا داسې مختص مجمع ده نو وایي خاوندان یې مشران یې پکې علما یې نو دا ښه خبره ده یکسوي سره خبره وشي ښه ده. مولانا عمر بالنپوري صاحب رحمه الله یو ځل راغلی و هندوستان ته دلته د تبلیغ بیان ته بیا سخت غصه شو هغه وایي چې بھئی تاسو میلہ جوڑا کرنا دا لفظ کا استعمال کر آپ نے تو میلہ بنایا ہے ہمیں آدمی چاہیے دا خبر آگا اکڑا یا منگ ډیر سوچو کہ یارا دا دے ډیر مطلب دے تو خدا دا چې مخلوق راغونه کې یارا پروګرام دی را نو هغه ځینې کسان پکې داسې عمره شي چې هغه یارا دا دو کنظم نو بیا هم به دا خبره ده پښتونولي ده او سبا بیا هم خوشحالي او د غم خبرې دي نو تلل پکار دي نو مجمع جمع کول دا یو معنی نه لري او داسې د پوه خلک چې راغون شي چې په خبره پوهېږي په حالاتو پوهوي نو هغه بهتر ده. ټولو انبیاء علیهم الصلاة والسلام دا مولانا سید احمد خان رحمه الله تاسو به نوم اورېدلی د دې غزني خوا کې و بیا پلرونه یې تلي هندوستان ته او بیا هلته نه شیخ الیاس رحمه الله د هغه تشکیل عربو ته کړی و 40 کاله هغه د عربو امیر و بیا 99 کې هغه یې دا شانتې راووخت که 40 کالونه وروستو شناختي کارډ یې والا ختم که پاسپورټ یې والا ختم که بس بې دخله یې که چې بھئی د خاورې نه وځه وتلو وجه یې دا وښودله چې تا چې کوم کسان دلته تیار کړي دي دلته کې چې کوم دا د بادشاهانو ګاډي تېروځي ځینې وخت کې روډ باندې او دا تا تیار کرده کوم خلک چې کوم دی ستا تربیت کې چې کوم خلک پاتې شي دي نو دو باندې زمونږ د ګاډو دبدبه اثر نه کوي. مونږ دا ګاډي چې تېروځي دا ځان ته یو دنیا لري ځان ته یو فکر لري ذکر کوي یا هر څه چې کوي خو مونږ ته ودرېږي نه دا مونږ خطره محسوس کوو چې دا ته کم کسان تا تیار کړ دي هغسې تاسو به کتلي چې داسې یو کس تېروځي مشر ټوله دنیا تماشه کوي چې یاره یو انسان دې غاړې نه تېروځي تماشه یې وګورو او به خپل په ذکر کې مصروف وو یا چې څنګه و ته پته وه او خدای ته معلومه ده که نه خو هغه وایي چې بھئی ستا په وجود باندې او په دې تربیت یافته خلکو په وجود باندې موږ خطره محسوس کوو او هغه خطره دا ده چې دا کسان چې په روډ غاړې باندې ولاړ یا زمونږ ګاډي تېروځي نو په دو باندې زمونږ دبدبه نه ښکارېږي دا ځان ته یو داسې غرق دي په خپل یو سوچ کې دا بنیاد ګرځولی و دا خبره بالکل تحقیق شده ده داسې مصنوعي خبره نه ده. حضرت صاحب چې کله جلال آباد ته تللی و دغه پېښور نه زه سره هم تللی وم هلته جلال آباد مرکز کې بیان وشو هغه وخت کې دا رباني چې و دی صدر و ګلبدین چې و دی وزیر اعظم و یو مستري دی اقوام متحده راته نو حالت ډېر سنګین و احمدشاه مسعود وزیر دفاع نو دا حالت ډېر سنګین نو بیا حضرت صاحب ته ووایي چې حضرت صاحب چې ما هلته دغه ته غزني ته ورسوی وطني سړي محبت خو وي که نه دی وطن چې یاره پلار نیکه وطن هم دغلته دی چې دغه وګورم خو بیا فیصله دا وشله چې ته مخې ته نشې تللی حالات خراب دي را واپس یې کړه
نو مولانا سید احمد خان رحم الله یو ځل دا خبره کوله موږ ته په علماو ته داسې هغه به علماو ته چې کله راغی بیا دا زړه داسې لږ سوی و بیا وایي چې زه شیخ عبدالوهاب صاحب ته وایي چې زه به د علماو ته بیان کوم جدا بیا به یې داسې بره وخېجولو هغه چت باندې پخوانی چت تاسو ته به رایونډ معلوم وي چې هغې ته به یې وخېجول خلک دا ملایان چې بل څوک به نه راځي بیا بیا هغو سره څه داسې خبرې کولې نو په هغه خبرو کې یو ورځ هغه دا خبره وکړه چې ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام په بالغینو محنت کړ دی په نابالغو محنت نه دی کړی دا خو ډېره اوچته خبره ده موږ خو کلاس لګوو که نه دا نورانی قاعده کلاس دی دا ناظرې والا دی دا خبره وکړه چې انبیا نے بالغین پر کام کیا ہے چې دا بالغین کسان وي بیا هغه خبرې باندې پوهېږي هم دماغ هم رسی او کار ته قیام هم کوي که نه ځکه انبیا علیهم السلام ته چې پیغمبري د ما سوا یو دوه درېو انبیاو نه چې دا تر نه وباسې نو ټول انبیاو ته پیغمبري چې کوم دا هغه صلیح کو کلونه وروسته میلاو شوې ده چې کله هغه هر څه تکمیل ته رسېدلي څلوېښتو کالو کې سړی مکمل شي زمونږ امام الانبیا سلام هم صلیح کالو ته چې تکمیل ته ورسه بیا ته پیغمبري میلاوه شوه نو دا خو خوشحالۍ خبره ده چې تاسو داسې خلک یې دلته بل دا ده چې دا دنیا سې فاني ده چې دا زمونږ جومات کې لږ وخت تېروځي په یو مذاکره تېروځي په یو خبره ځان پوه کړو او دا زه چې اوس خبره کوم دا یوازې زما خبره نه ده په دې کې ستاسو سوچونه شریک دي زمونږ د فلسفې په کتابونو کې یو ځای کې خبره راځي میبزي په شروحاتو کې چې یو سړی د مغرب نه مشرق ته رواني یو د مشرق نه مغرب ته رواني او دا تقریبا 60 میل فاصله کې رواني دومره جدا یو بل نه نو د ده سرات او خیالات په ده پرېوځي او د ده سرات او خیالات په ده پرېوځي 60 کیلومیټر کې دومره لوی او تجربه یې ښودله یعنې دا انسان اثرات پرېوځي په یو بل ځکه شاه ولی الله رحمه الله په بدور بازغه کې لیکي چې البیعة الصالحه البیعة الفاسده انما الاخلاق بالاحوال چې تاسو به خپل د کلي د جومات ماحول جوړوئ چې داسې ماحول موږ جوړ کړو چې بی دا کشران مشران وګڼي مشران کشران وګڼي او د کلي داسې یو نظم جوړ کړو چې یو بل باندې داسې په غم او ښادۍ او په هر څه کې شریک شو دا یو بل باندې اثرات لري نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې اوس دا موږ الحمدلله دلته کې ناست یو یو څو خبرې به کوم خو هغه چونکې دا د تفسیر حوالې سره خبرې دي او د دین حوالې سره خبرې دي نو هغې کې به اصل زما مخاطب چې دی دغه علما کرام به او بل چې دی دا نور حضرات زموږ مشران چې کوم دي دا ډېر پوه خلک دی ناپوه نه دی پښتنو والا دلته کې د خاورې ته ځینې خلک راغلي او یو زمانه کې به موږ دغه انګوره ډکې ورته څه دورې کولې یا به راتلو دلته کې به په دې دارالعلوم سرحد کې بیان کوو نو ځینې دا بهر خلک به دا خیال کوو چې دا پښتانه ډېر ساده او بیوقوفه دي چې ادب لري ګډانه لالي خدمت کوي او چې دا بیوقوفه دي ما هغو ته ویم دا بیوقوفه نه دي دا ډېر ډونګ خلک دی دا ډېر پوه خلک دی دا تاسو داسې سپک مه ګڼئ دا تاسو ادب کوي احترام کوي تاسو ته پاسي دا د بیوقوفۍ په وجه نه دي دا ډېر پوه خلک دی ما دا دو تاسو نه یې رسېدلي تاسو ادب ساتي تاسو بیا داسې ما ځینې وخت کې داسې خبرې کوئ هغه مه کوئ داسې او دا تاسو په سر ګرځئ تاسو خدمت هم کوي او به کله کله داسې یو داسې سپکې غونې خبرې به غټ خلکو خو سپکې غونې خبرې به د خولې نه راووتلې چې کومې مناسبې به نه وي د رزمک کې مختلف ځایونو کې ما غوته ما دا دومره سپک خلک نه دی دا ډېر درانه خلک دی او تا په سر ګرځئ دلته حفاظت کوي نو دا دومره سپک خلک نه دی او دا دومره سپک هم مه ګڼئ داسې نو یو څو خبرې به کوو دلته کې چې هغه به برای راست علماو ته علماو ته ځکه کوو چې دا ممبر د علماو په لاس کې دی دا ذمهواري د دین د علماو په غاړه ده او که دا انسانیت تباه کېږي هم د دوی د لاسه به تباه کېږي
او که دا انسانیت سمیږي هم د دو د لاسه به سمیږي. نو خبر نشئ لږ ازادې به هم خبرې کوو چې بیا داسې زما داسې مه وایه چې بهی داسې وخت کم وي داسې مرګ هم پته نه لګي. ما یو ځل طالبانو ته دا خبره کوله، یو ملا څه خبره وکړه زما شاګردو، نو ما ته ولې ملا جوړېدې؟ ته به نه جوړېدې. نو چې ته ملا جوړ شې اوس به په تا دا حالات راځي، اوس به ته دې ته غاړه ږدې. نو ته قرآن ته ما نه دی ویلی، ته خو دا قرآن د حافظ هم یې قاري هم یې ترجمې دې هم کړي دي، نو دا د پیغمبرانو باندې حالات نه دي راغلي. موسی علیه السلام ته وګوره دغه سوره قصص کې د پیدایش نه واخله تر بعثته پورې په هغه کم حالات نه دي راغلي. سوره طه کې وګوره چې په موسی علیه السلام څه حالات راغلي دي، او نور پیغمبران ما وګورئ کم پیغمبر داسې دی چې کم بې حالته پاتې شوی دی. نو ته به مولا نه جوړېدې، آزاد به ګرځېدې. یو ساده مسلمان څلور میاشتې به یې تبلیغ کې لګولې او بس د خلاص مرۍ د خلاصه وه، غاړه د خلاصه وه. نو ته رالې مولا جوړ شلې، اوس په تا حالات راځي لګیا دي، اوس ته خبرې کوې، کله شګوه کوې، کله وایي چې یاره دا چل دی هغه چل دی. هېڅ چلم نه دی. تا په زوره باندې خپل یو پیټی لوی پیټی انا عرضنا الامانه، الله وایي چې دا امانت موږ مخکې په دې اسمانونو ځمکې باندې راپېښ را بار کړه چې هلکه دا مخلوقه دا په سر کوې. نو هغوی انکار وکړه، وایي یا الله موږ په دې بوج موږ ته څه بس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، بس دا موږ له پوره ده. اسمان ځمکه ذرات ټول دا تسبیحات وایي، او باقي دا قانون موږ سرته کولی نه شو. دا زمونږ د پروګرام نه دی. اسمان انکار وکړو، نور انکار وکړه چې خدمت له تیار وي. یا الله تسبیح به کوو، رڼا به ورکوو، چې کومه لار ښایي په هغې به ځو. هېڅ کله به دا نه وي چې یا الله بس دی. کله چې تا حکم راکړه بیا به بس کړو. باقي پاتې شله دا نظام موږ نه شو چتولی، دا ډېر ګران دی. دې کې معروفات دي، منکرات دي، مشکلات دي. دا خو د زرګر چې کله دا اوسپنه دا زر چې دي دا چې صفا او بد جدا کوي، سیزي فوټ کوي، دا خو ډېر سخت پروګرام دی. دا حالات په علماو به راځي او مخکې هم راغلي دي، او په انبیاو چې راغلي دي. نو موږ خو د انبیاو نه داسې نعوذ بالله غټ خلک نه یو، او په زوره الله نه ازمایش نه دی غوښتل پکار چې یا الله په ما یو ازمایش ته راوله. نه، دعا به دا کوو چې یا الله کمزورې ما او توفیق راله راکړي، او داسې یو حالت را باندې را نه ولي چې سبا بیا زه هغې حالاتو ته ټینګ نه شم. دا خو دعا به کوو، خو چې حالات راځي نو بیا به خامخا سرته کوو. او دغه شیخ سید احمد خان رحم الله یو خبره بلم کړوه چې د مؤمن باندې چې کله ازمایښات راځي د دې درې وجې دي. هر مؤمن باندې، تاسو مشران هم ناست یې او دا ځوانان هم ناست یې او دا ملایان هم یې، په هر مؤمن باندې حضرت صاحب وایي چې دا ازمایش به په درې وجې راځي. په کور کې ازمایش راځي، په کلي کې راځي، په خاندان کې راځي. داسې حالات په انسان راشي چې الله پاک هغه حالات ځکه راولي چې د نه که څه داسې ګناهونه شي، الله غوین دي صفا کوي. لعفو الذنب ابتلاء المؤمن اما لعفو ذنب، چې خدای والا ګناهونه معاف کړي، صفای کړي. لکه دا کپړه په زوره چې داسې ووینځي هغه صفا شي، نو دا ده ته چې تکلیف راشي دغه د زوروري ناجوړه شي، سل خبرې نورې پېښې شي، دا الله پاک معاف کوي خو چې مؤمن وي. دویم دا ده چې لرفع الدرجات، چې د کم سطح باندې دی په هغه سطح نه خدای دی نور اوچتوي، حالات پرې راولي نور اوچتوي. نو حالات چې راشي دی ټینګ شي خدای نور اوچت کړي، بیا ټینګ شي بیا نور اوچت. نو د ایمان په باره کې موږ احناف دا خبره کوو چې ایمان زیاتېږي کمیږي، خو نه ده ملیان په دې خبره پوه دي، خو مضبوطیږي او کمزوري کیږي. دا خو موږ ټولو عقیده ده. نو یو کس ایمان 50 درجې مضبوطي، نو خدای په حالات راولي چې دی ورته ټینګ شي، نو خدای د ایمان 80 او 90 او 100 په بره بوزي، ایمانی مضبوط شي، بیا چې څه حالات راځي مقابله کوي. او دریم دا ده چې رفع الدرجات ولتقویة الایمان، چې
چې الله پاک ایمان چې دی کله هغه مضبوط کی پوخیږي یو ملکه ورته حاصل شي بیا چې هر قسم حالات راشي ایوب علیه السلام باندې حالات راغلیو تاسو په تفسیر کې واورېده اکلک شاکې ته چې وایي دا حالات د خدای طرف نه راغله اوس یار څنګه ده په هر حال کې به زه خپل الهه نه ځان نه پرانه ځما شګونه کومه چې الله دا ولې یا الله دا چې ما سره څه شي دي ته وینې دې کې بس تاسو حکمتي نو مطلب دا چې تاسو علما کرام یې ځوانان یې دا خبره هم ذهن کې کېده بل دا ذهن کې کېده چې الله جل جلاله په دې ټولو مخلوقاتو کې انساني خلیفه وګرځاو پخې جناتو زمونږ نه بیا هغو سروانه وکړو نو خدای پاک دغه ختم کړی یا ورته څه وشړل د فرشتو او انساني خلیفه جوړ کړي انی جاعل فی الارض خلیفه من خلیفه مخلوق یو خلیفه معنا دا خلیفه معنا دا خلیفه معنا دا نه ده چې دلته امام صاحب چرته لاړ هغه خپل په ځای باندې بل کس خلیفه پرېښوده دا معنا د خلیفه نه ده چې الله وی انسان زما خلیفه دی یعنی نعوذ بالله چې زه به چرته نه یم او بیا به دی زما په ځای داسې نه ده دا معنا غلطه ده چې دا کومه موږ عام معنا کوو چې زه د پلاني خلیفه یم امام څوک دی یو اواز وکړي طالب اجدي زه یم وی هغه بل امام اصل زه د هغه خلیفه یم یعنی هغه تل دی زه د هغه په ځای باندې کار کوم دا معنا نه دا انی جاعل فی الارض خلیفه دا معنا دا چې الله وی چې دې به زما حکم په خپل ذات باندې نافذوي په دې کې دې زما خلیفه دی انفرادي ژوند کې خو هر انسان خلیفه دی کو ړوند دی کو ګوډ دی که نیم جسم شته که هر حالت کې چې دی دې الله خلیفه دی چې دی په خپل ذات باندې په خپل حاکم دی د خپل په ذات خپل حکومت حاصل دی او چې بیا جامعه راشي مجموعه راشي کلی راشي او هغه اجتماعي احکامات نافذ کړي نو دا بیا اجتماعي خلافت دی ته وایي دا اجتماعي خلافت شه نو الله پاک انسان پولیس د لیکلو ضرورت نشته دی باوره زړه کې دی واچوه دعوت یې ورکوه انشاءالله دا به خدای برکت اچوي دومره کتابونه ولیکلی شله دومره کتابونه ولیکلی شله چې ما شک راځي په تاریخ د انسانیت کې به تاسو د دې یو مولا بناسي هغه به 10 کمپیوټر جمع کړي او بیا به 10 کسان ته وایي چې لیکئ سار یو کتاب تیارول پکار دی بس یو سارے بل یو کتاب تیار کړي بیا وایي چې بیا یې لیکئ نو دا 10 کتابونه په یو موضوع باندې به یو 10 کتاب به راشي دومره کتابونه رالو دومره کتابونه چې زړه یې راله شین کها د دغه کتاب نه دغه شو خطا شلو په دومره کتابونو کې ولګېدو د دې کتاب نه خطا شلو دې وجه نه چې دی نو بس ذهن کې واچوئ دعوت یې ورکوئ انشاءالله دا کې خیر به انشاءالله خلیفه په معنا خو ورسېدی کنه نو بیا الله پاک یو خو په عالم ارواح کې ارواح پیدا کړه یعنی د آدم بابا نه مخکې الله پاک ارواح پیدا کړه زمونږ روحونه هر انسان کې 2 روحونه دي یو روح حیواني ده یو روح انسان هغه بر نه راغلی روح دی روح حیواني ته نسمه وایي دا یو جدا د علماو په دې تفصیلي بحثونه کوي او کله چې سړی ویده شي نو هغه بر نه چې کوم روح راغلی دی هغه تر نه وځي او کوم هغه بل روح دی هغه حیواني روح چې کوم زمونږ د غذاون نه پیدا شوی دی هغه په موږ کې دننه ځکه راوړو او خرډېږو پسو دکېږو خوبونه وینو دا هغه بل روح پکې پروت دی نو الله عالم ارواح کې ټول نه مخکې دی امام الانبیاء علیه السلام روح مبارک پیدا کړه ټول نه مخکې بیا ټول ارواح پیدا کړه نو دغه ځای کې دا مولیان نن سبا دا مناظرې شروع کړي دي یو شي کې افراط و تفرید کوي او داسې غلطې خبرې کوي چې دې وجې نه مخلوق په غلطې خبرې کې مصروف کړو وساله غونې خبره ده الله پاک په عالم ارواح کې امام الانبیاء السلام روح مخکې پیدا کړه بیا ټول ارواح پیدا کړه جګړه نشته پکې سب لانجه پکې نشته دی اوس ډېر یو طبقه پیدا شوې ده چې د مفاداتو خاطر څه یو خبره پکې اضافي وږي بله پکې بله مضافي وږي یو پرزول جوړ کړي انسانیت په شک کې وایي چې عوام وایي چې خدای پاک دا څه مسلې
په منبر شروع شي چې دا مولا صاحب په درېو دغه کې په جمعو کې اړم دی او خبره ښایي موږ پرې نه پوهېږو، په خپله پرې هم نه دی پوه، په خپله پرې هم نه دی پوه او موږ پرې هم نه پوهېږو. نو مطلب دی چې الله پاک په عالم ارواح کې د امام الانبیاء السلام روح پیدا کړه. اوه څیزونه الله پاک پیدا کړي دي، هغې ته من کبار المخلوقات وایي، په هغې کې یو امام الانبیاء السلام روح مبارک دی، او دویم چې دی الله جل جلاله د بابا آدم جسد مبارکه، دویم من کبار المخلوقات چې دی. نور سره کار فی الحال نه لرم، دغه دوه رانیسم په خبرې ته رارسم چې کومه خبره تاسو سره نن کومه. نو بیا الله پاک دویم شی من کبار المخلوقات د بابا آدم جسم یې جوړ کړه، ډېر په اهتمام سره جوړ کړه، یو ډېر اوچت ځای کې جوړ کړه. بیا بابا هلته و، نو بابا ته هر څه مهیا و، یعنی هغه روح د عالم ارواح نه راغی په دغه جسم کې ننوته، او بابا را پاسېده. ماشومتوب بابا نه دی تېر کړی، چې سوم ته و روح چې پکې راغی هغه هم ته را پاسېده، تیار بالکل مکمل، چې کوم حالت کې و په هغه حالت کې را پاسېده. بیا الله جل جلاله ورته وی چې ګوره دا تا ډوډۍ چې بنیادی ضرورت دی، اوبه د بنیادی ضرورت دی، صحت د بنیادی ضرورت دی، علم د بنیادی ضرورت دی، او روټۍ د بنیادی ضرورت دی. دا شپږ بنیادی ضرورتونه په سوره طه کې 4-5 ذکر شوي دي، بل ځای کې اقرا کې دغه دی، بل صحت هم دی. دا ستا بنیادی ضرورت دي، دلته ته حاصل دي. ناجوړه کېږي دلته به نه، اوږې کېږي به نه، تږې کېږي به نه. غټې غټې پاڼې دي، دا د جنت د دې لاندې چې کومې پاڼه دې خوښېږي چې دا ستا محل دی، لاندې سمله هېڅ مسله نشته، په ګرمۍ کې په یخنۍ کې چې څنګه غواړې اشانتي به وي. خو باوجود د دې نه به حضرت بابا آدم علیه السلام لغونې پریشانه به و. دا علما ناست دي باقاعده، او قرآن دغه نس نه ثابت دي. بابا به لغونې پریشان و چې یوازې یم، او دا ابلیس و دغلته، خو پټ و، معلوم نه و چې دا ابلیس دی. هغه به هم راته داسې ګپ شپ یې بابا سره لګاو، ته څنګه یې، څه حساب دی، څه کتاب دی، داسې خبره به ورسره کوله. بلکې حضرت صاحب چې کله پیدا کړه دا روح پکې نه و راغلی، داسې هغه پروت و په هغه جنت کې. نو دی راغی داسې چکر یې ولګو چې یاره دا یو نوی مخلوق پیدا شوی دی. مسلم شریف حدیث دی، چکر یې ولګو چې دا یو نوی مخلوق دی. دلته کې خو ما چل ول جوړ کړی دی، دا فرشتې خو په دومره خبرو پوهېږي نه، ولې چې دا خو یفعلون ما یؤمرون دي، او دا چل ول خو ما له راځي ټوله، خو دا پکې بیا څه پیدا شله. نو داسې چکر یې لګاو، نو بیا یې دا خبره وکړه، د مسلم حدیث دی چې اجوف یو مخلوق خو پیدا کړی دی، خو خېټه لري، او دی به زه په دې خېټه خطا کوم. دا هغه بیا وویل چې اجوف جوف عربۍ کې خېټې ته وایي، چې دا خدای ولا خېټه پیدا کړ ده، دا به ته خېټه کې داسې شی اچوي، بیا به زه دې زما په مقابله کې پیدا کړه، بیا دې ځای ته رسوم. دا یې باقاعده فیصله هغه حضرت روح لا نه و راغلی، هغه وخت کې فیصله وکړه. بیا دا وشله چې حضرت صاحب لږ خپواني له وجې نه الله پاک بي هوا پیدا کړه، او قرآن کې راځي لتسکن الیها، چې دا دې له پیدا کړله چې ته مانوسه شې. نو اصل کې بنیادی طور باندې زنانه الله پاک چې کوم پیدا کړل کنه، که مور ده، که خور ده، که ښځه ده، که بچی ده، دا دې له پیدا کړل چې انسان دې سره مانوسه شي، چې کور ته دننه شي، خوشحاله شي. څومره غمونه چې د بهري چې د کور ته دننه شي، خوشحاله شي، چې یاره دا اوس چې کوم دا خبره الټ شله چې بار خوشحاله یې چې کور ته دننه شي، خفه کېږي. دا زمونږ خپل کرتوتونه او اعمال دي، زمونږ خپل د نصاب تعلیم دی، زمونږ د خپل د انسانیت تخریب دی. د انسانانو لګې دروانې کا، د آدم لور انسانو لګې دروانې کړه، نو ځکه موږ ځان ته فساد جوړ کا. ګڼې دا بنیادي طور باندې الله پاک دې له جوړ. اوس څومره کورونه چې په دې قبایلو کې فطرت باندې دي، هر څومره بوډا زوی چې بوډۍ موري چې دا دننه شي په سره لاس وي، خوشحاله شي، هغه نه هغه ټوله خستګي او ټوله هغه ستوماني تر نه وځي، چې یاره دا خو مور وه، هر څه تر نه هېر شي، چې بیا ورته ډوډۍ کېږدي او چای کېږدي او نور دغه شي. او چې دغه ننوځي او څه بله خبره واوري مخکې نه،
څه داسې سخته خبره وه د هغې نو هغه وایي چې خدای پاکه دا په کوم عذاب هم سر شه. نو دا یو حادثې تحت دا الله پاک دقه ځای کې اول خو په دقه اسمان کې د بی بی هوا نه هم مخکې الله پاک آدم نه ټول دا اولاد پیدا کړ د ذراتو په شکل. یو عالم زمونږ عالم ارواحو، بیا دویم عالم ذره دی چې ټول اولاد تر قیامته بچیان او بچی دا د ذراتو په شکل کې پیدا کړ. ذره معنی جزء الذي لا يتجزا، تاسو وایي ایټم درجه کې ایتھر ورته وایي په دې انګریزي کې داسې مخلوقات پیدا کړ الله پاک. بیا عهد واغست ترنا الستو بربکم چې زه ستاسو رب یم. هغه وایي چې بالکل ته زموږ رب یې. ربوبیت عهد موږ په دویم عالم کې واغسته، عالم ارواح نه وروستو په عالم ذره کې بره موږ د عهد ربوبیت الله نه واغسته چې ته زموږ رب یې، بل څوک زموږ رب نه دی، رب ته. بیا یو حادثې تحت الله پاک دا مخلوق دلته کې دې ځمکې کرې ته راکوز کا چې دلته اوس کوشئ او دلته به ستاسو ازمایش شي. اوس موږ په ازمایشګاه کې یو او بیا دا ورته مو وی چې بای تاسو خواته به زما د طرف نه احکامات راځي، قانون به راځي، زه به تاسو نه پیغمبران جوړوم، پیغمبران به تاسو زما هغه احکامات او هدایت رسوي. هغه پیغمبر باندې به زما د طرف نه یو دغه راځي، یو فرشته راځي، جبرائیل علیه السلام زما خبره به هغه ښیي، هغه ته هغه به بیا تاسو ته ښیي، کتابونه به راځي، هدایت به راځي. نو که تاسو په هغه رڼا کې ژوند تیر باسئ نو بیا دې نه وروسته یو عالم برزخ راځي، هلته به بیا در باندې سوکالي خوشحاله به یې. بیا عالم حشر نشر دی، هلته به خوشحاله یې. بیا عالم جهنم دی او جنت دی، هلته به یا خوشحاله یې یا به خفه شئ. سوره زمر کې دننه ابتدا کې الله پاک دا ښیي چې آدم هم پیدا که، او د سوره زمر په آخر کې دا خبره وښودله چې ټول انسانیت د آدم اولاد په دوو حصو تقسیم کا، زمرتن الی النار و زمرتن الی الجنه. ټوله خلاصه یې وښودله. اوس اولنی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی، بیا حضرت نوح علیه السلام راغی، منځ کې ډېر پیغمبران لاړل، بیا حضرت بابا ابراهیم راغی، بیا بابا ابراهیم نه وروسته آخري پیغمبر څوک راغی؟ امام الانبیا. نن سبا زموږ د نوي نوي مقررین پیدا شوي دي. ختم نبوت معنی دا ده چې نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت منقطع ہو گئی ہے. تاسو به اورېدلي که نه ختم نبوت د ډېر ګروپونه اوس پیدا شوي دي، نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت منقطع ہو گئی ہے. دا خبره نه ده، نه ختمه شوې ده نه منقطع شوې ده. زمونږ قاري طیب صاحب د حکیم الاسلام د هغې د دې مطلب دا دی چې نبوت تکمیل ته ورسېده. دا خبره رسېده راتله سر ته ورسېدله. اوس یو مکمل پیغمبر آخري راغی. اوس به د حق انور تر قیامت چې کله هغه غروب شو نو قیامت به نو دې وخت کې د امام الانبیا علیه السلام نبوت په ټول دنیا باندې جاری او ساری دی، په اسمانونو، په ځمکې، په ذراتو، په انسانانو. نو ختم نبوت به معنی تکمیل نبوت، ختم نبوت به معنی د څه شي؟ تکمیل نبوت. یعنی چې کله شپې تاسو ګورئ ستوري ښکاري، دا خو بلف دی ځکه ستوري موږ ته نه ښکاري چې دا بلفونه ملفونه مړه کې ستوري ښکاري. دا ټول انبیا د ستورو په مانند دي. امام الانبیا سلام د نور په مانند دی چې نور راوځي نو ټول ستوري په نور کې دننه مدغم شي، پټ شي. دا نه چې د هغه وجود ختم شي، هغه وجود نه ختمیږي. موسی علیه السلام وجود دی، نبوت شته، عیسی علیه السلام شته، د ټولو انبیاو دی. خدا داسې نور راغی چې هغه نور ټول ځان کې دننه. په دې قرآن کې به مولانا صاحب تاسو ته ښودلي، پخپله تاسو وګورئ چې الله پاک دغه نور انبیا پکې راولي چې دا د ایمانیاتو دعوت ټولو پیغمبرانو ورکړ دی. دا څنګه چې آخري پیغمبر د ایمانیاتو دعوت ورکوي چې الله ذات و صفات منې، رسول رسالت منې، کتاب منې، آخرت منې، مغیبات منې، دا دعوت نوح هم ورکړ دی، دا دعوت ابراهیم هم ورکړ دی، دا دعوت موسی او عیسی، دا ټول پیغمبرانو دا دعوت ورکړ دی. نو هغه دعوت په دې دعوت کې مدغم شو، ولې چې هغه علاقایي قومي و، دا اوس عالمګیر دی. نو ټوله دنیا خدای یو کور جوړ کا، ټوله دنیا یو کور خدای جوړ کا.
اگر زه د مردان ته راتلم هلته څه د څه قیصه شوې د هغې باره کې تذکره خو نه کومه. زما فوټوان چا وغوښتله، هغه فوټوان دلته لا نه نشر شي چې د جدې نه زما یو خوری دی هغه هلته نه ما ته راولېږلی وي. دا ته کوم ځای ولاړې داسې چل کوې، یو دوه کلاشینکوفونه والا راته داسې غاړو ته ودرېدلي فوټو کې زه په نه یم پوه شم. هغه گاډی دغه پټه وشلېده، زه کته کوشلم، هغه ودرېده، فوټو یې ووښه. هغه فوټو د هغه ځای نه ما ته هغه راولېږه. دنیا یو کور جوړ شوه، یو کور دی اوس. دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده، دا د حضرت عالمگیریت په وجه خدای دا دنیا یو کور جوړ کا. داسې جهازونه تیز راغله، داسې د مشینریانې پیدا شولې چې دنیا یو کور جوړ شه. دا د حضرت عالمگیریت معجزه ده چې کم ظاهره شله. نو آخر کې امام الانبیاء علیه السلام راغی. امام الانبیاء علیه السلام نه وروسته الله پاک د دې هدایت انتظام د امام الانبیاء السلام امت ته حواله کا چې دا کم کار مخکې پیغمبرانو کو اوس په دا کار تاسو کوئ. نو ټول امت علما نشي جوړېدی. نو دا حکم یې ورکړه چې ولتکم منکم امه، تاسو کې به یو جماعت مستقل ملیان جوړېږي، علما به جوړېږي. او کنتم خیر امه چې ټول تاسو ذمہواره ده چې څوم ته علم حاصلوئ په هغې به دعوت ورکوئ. نو دا یو جماعت به ځکه وي چې که چېرې د عوام معروف منکر کي یا منکر معروف کي نو دو به یې نګراني کوي، اواز به کوي چې یاره تاسو دا خبره شروع کړې ده، دا د قرآن مطابق نه ده، د حدیثو مطابق نه ده، د اثار صحابه مطابق نه ده، د ائمه مجتهدینو مطابق نه ده، د 1400 علماو مطابق نه ده. دا به علما आवाज کوي. اکه علما دا आवाज ونه کړي نو تیاره به شي دنیا کې. نو الله پاک د دې نبوت د وظیفې ذمہواری دا نظام د تکمیل نبوت نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته حواله کا. نو ما تاسو ته حدیث چې انه لا نبی بعدی ولا امه بعدکم، چې زما نه وروسته تکمیل نبوت شو بل پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام به طور علامت قیامت پر راځي. چې حضرت صاحب راځي په طور د علامت قیامت پر راځي، نوې شریعت نه راړي. په دغه شریعت د دې شریعت یو غټ مجدد به هغه او غټ مجتهد به هغه، خو نوې قصه به نه راړي، خپل نبوت په هم برقراري او اتباع به د دغه قرآن پاک کوي. یعنی علامت قیامت به چې خلکو ته پته ولګي چې یاره قیامت اوس نږدې دی، یعنی دا دې لپاره به هغه راځي. نو دا اوس موږ علماو باندې دا ذمہواري ده. اوس زه یو لنډه غونې خبره کوم، تاسو علماو ته په دې لږ ځان پوه کړئ چې کوم کې اوس موږ مبتلا یو دې وخت کې او کوم مصیبت په موږ راغی او را روان دی چې بیت الله بند شو، مسجد نبوي بند شله او هر سم ګډوډ شله. لنډه دا ده، خلاصه دا ده. دغې خبرې ته م راولم، دا خبره ذهن ته لږ غونې کېدی. یو خبره دا ذهن ته کېدی چې الہ العالمین دا خبره وکړه، په دې قرآن کې دا خبره موجود ده، په حدیثو کې موجود ده، په آثار صحابو کې موجود ده، په علماء ربانیینو په عبارات مجتهدینو کې موجود ده چې د پیغمبر نه وروسته الله پاک هېڅ کله په دې امت تیاره به نه راولي. یو سیکنډ لپاره چې داسې یو سیکنډ پکې مخکې منځ کې راشي چې د نبوت دا تسلسل زنجیر چې کوم را روان دی د حق راسخین فی العلم چې دا کټ شي، داسې نه ده شي. هر دور کې الله پاک علماء ربانیین ساتل دي، دا د خدای سنت دی. یعنی الله د خپل د مخلوقاتو د هدایت نه غافل نه دی، بندوبست ولا کړ دی. دا یو بنیادی نقطه ده، دا په ذهن کې ساتو. ولې چې په دې دنیا کې اوس یو غټه فلسفه دا خورېږي چې بهی په دې دین یا پیغمبر ستاسو پوه شو یا اوس موږ پوه شو، دا منځ کې تیاره وه. داسې یو پروګرام په دې دنیا کې شروع دی چې موږ پې یا پوه یا نه پوه، یو جدا خبره ده، خو پروګرام دا شروع دی. او موږ دا دعوه لرو چې د پیغمبر علیه السلام نه راواخله تر قیامته دا زنجیر دومره جخره روان دی، زیاتیږي کمیږي، زیاتیږي کمیږي، خو مطلب یې ختمیږي نه. زمونږ خو عقیده دا ده. تاسو وکتل چې د پیغمبر نه وروسته صحابو څومره په نرتوب دنیا کې حرکت وکړه. د صحابو نه وروسته علماء ربانیین مسلسل راله، ان تر دې چې تاسو وکتل په دې
هندوستان کې دننه دیوبند جوړ شو، شاه ولی الله راغی، حضرت مجدد صاحب راغی، بیا ورپسې دیوبند مدرسه جوړه شوه، بیا دیوبند مدرسې مولانا الیاس ته دیوبند مدرسې طالبو، مدني صاحب د دیوبند مدرسې ته تاسو یوازې د مدني صاحب یو شاګرد مولانا عبدالحق صاحب باندې سوچ وکړئ، دا ټوله خاوره د په وجه خدای سیرابه کړه. هر مولا ځان ته حقاني لیکي چې دارالعلوم حقاني یو کس دی چې کوم د مدني صاحب شاګرد دی، دا نور خو بیا پرېږده د بنګال کې او هندوستان کې او دلته او هلته کل دنیا کې علماو سند لټوی دیوبند ته رسي. په پوره کور ځمکه باندې مولانا الیاس رحمه الله جوماتونه په حرکت کې هر کور وټکاو خلکو جوماتونو. یورپ ته ځي هلته معلومات کې مسلمان کم ځای کې دی، بیا ورپسې سفر کوي، بیا ورپسې ځي یاره موږ کلمه ویل دا عهد کړی دی، دا عهد پوره کول پکار دي چې کوم دین دی دا برقرار وساتئ، چې کوم وته دی هغه دوباره په ځان کې را پیدا کړئ. دا دعوت چلیږي یا دی الحمدلله. بیا تاسو اندازه ولګوئ چې دا اوس دا ماسوتن بانک هلته شوی دی دلته شوی دی اوس او دینه دا روان دی، دا ماسوتن بانک لا سر ته نه رسي چې ورپسې د سهار بانک را شروع کېږي، دا لا سر ته نه رسي چې د ماسپښین بانک، یعنی بانګونه په کره ارض کې تسلسل سره شروع دي. فلکیات و نظام الله داسې جوړ کړی دی چې دا بانګونه یعنی د مازدیګر بانک چې دلته کې شروع شي بس داسې 10 منټه 20 منټو څخه دلته په جلال آباد کې، بیا د هغې نه یو 20 منټه په راشو په کابل کې به دا بانک بله هلته ختم شي نه چې ماښام بانک ورپسې شروع کېږي. نو پوره کره ارض باندې الحمدلله دا نظام روان دی او وي به انشاءالله. خو دې کې لږونه یو خبره داسې کوو چې اوس دا یو آخر وخت را روان دی، دا علامات ډېر ظاهر شله، دا د فتنو دور دی، د فتنو دور دی، د ملاحمو دور دی، او موږ ډېر داسې د کل انسانیت سره د کافرو نه موږ داسې یو ډېر ازمایش کې مبتلا شو مبتلا کېږو، نور به هم خراب شو. نو په دې کې خو دې کوم دا کافر دی هغونه خو ګیله نشته دی، پر جا خو کافر دي، کم مسلمانان دي د دونه ګیله ده چې دا وراثت دو سره دی. بیا د کم مسلمانانو کې چې کوم علما دي دونه بیا ډېره ګیله ده، ولې چې برای راست وارثان دا دي. او مونږ ته چا وي چې تاسو مولا شوي نه به جوړېدو که نه، نو چې اوس جوړ شي وو نو اوس خو به دا ذمواري سرته کوو که نه، څنګه دا خبرې باندې خو رسوي که نه. مونږ نه به جوړېدو که نه، ډېر زمونږ وروڼه تل دي بار کار کوي، څوک ډرایور دی، څوک کنډکټر دی، څوک څه دی، مونږ به هم داسې یو کار کوو. چې اوس موږ مولیان جوړ شولو نو اوس په موږ یو پیټی راغی، زمونږ په وجه به دنیا تباه کېږي، زمونږ په وجه به دنیا سمیږي. ذمواري مونږ یو اوسه خپل د ذموارۍ احساس وکړو افغانې یو منټ. دې منې خو پوه شلی چې بھائی دا تسلسل به تر قیامته وي، او دومره 19 مراکز تانوي صاحب لیکل دي چې په هر انسان کې 100 مراکز دي، 19 مراکز الله موږ له بهر او دننه راکړي دي چې یو سړی سوچ کوي نو پوهېږي چې یاره دا خبره صحیح ده دا خبره غلطه ده. دومره الله پاک پورې هر انسان له طاقت ورکړی دی. دا نه منل د ده عناد دی، مفادات دي، حب جاه دی، حب مال دی، څه بله خبره ده، باقي دی پې ښه پوهېږي. دا ابو جهل خدای منې په ذات قسمی دی پوه چې دا پیغمبر دی، دا حق پیغمبر دی، خو چونکې دا زما تربور دی د مکې مشر خان زوما او دی یتیمو، نو دا الله پاک ماله ولې رانه که دلی ولې ورکه، ښه پوهېدی چې دا حق دی، هر څه بر حق دی، خو عناد راونیوه او پښتو راونیوه، عناد یعنې پښتو راونیوه چې یاره دا نه منم، بس ښه به یې وي په ځان کې به چې دا عتبه او شیبه او ولید ابو جهل یو ځای شله، په ځان کې به مذاکره کې دا خبره کوله چې یاره دی حقه دی، خو نه یې منو پلاني زوی دی یا زمونږ نه کشر دی، اول به یې پوه کړو چې یاره دا خبرې مه کوه، په دې خبره خو رسېدی که نه.
نو یو خو به دا خبره کې ذهن کې کیدو چې په هر دور کې الله پاک حق پرست علما ساتي، دا د خدای سنت دی. الہ العالمین د خپل د مخلوقاتو نه غافل نه دی. صرف دا ده چې هغه علماء ربانیین او حق پیژندل پکار دي او سره ځان تړل پکار دي. په دې خبره خو رسېدای که نه. اوس یو بله خبره درته کوم، هغې خبرې باندې ځان ورسوی. دا خو د الهیاتو د انبیاو تسلسل مې درته وښودی، د باب آدم نه راواخله امام الانبیا سلام پورې، د امام الانبیا علیه السلام نه راواله تر نن علماو پورې. دا مې درته وښودی چې یو لارې شته دی، داسې نه چې لار نشته، لار مضبوطه موجود ده. خو رکاوټ او حجاب چې کوم دی هغه زمونږ خپل طبیعت دی، رسمونه دي، عناد دی، غلط علم دی، حب جاه دی، حب مال دی، مفادات دي، سنورې قصې دي پکې. هغه کیسو موږ منځ کې خراب کړي وو. ګڼې علماء ربانیین موجود دي. یو خدا خبره ده. بله خبره دا ذهن ته کېدی چې دا فلسفه چې کوم ورته وي دا د مادیاتو دا عصري علوم چې تاسو ورته وایي، کالج وغیره، دا نباتات، حیوانات، جمادات وغیره، نو د دې د نظریه د هندوستان نه یونان ته لاړه، یونان نه بیا مصر ته راله، مصر نه بیا اندلس ته لاړه، اندلس کې بیا دغلته زموږ حکومت هغه ختم شه، اندلس کې زموږ حکومت ختم شه. هلته کې چې کوم یهودو نصارا علماو هغو راله، دا میراث زمون دغه لاین والا میراث یې واغسته. دا د تجرباتو او د علوم عصریه والا دغه یې واغسته او تجربې پې شروع کړې، څیزونه جوړول شروع کړه. نو دغلته دغه 14مې یا 15مې صدۍ کې هم دغلته غټ غټ ملایان وو، هغو ته به یې پوپ وایي که نه، دا هغو د علما ته پوپ وایي، علماء نصارا ته پوپ وایي، او دا نور ته اسقف یا مختلف نمونه دي، حاخام ورته یا مختلف نمونه ورته اخلي. د دو ترمنځ جګړه شله. نو پوپ وی چې یاره حکومت به زمای، خبره به زمای، او دغه خلکو وی چې نه، ته زمونږ له رکاوټې، ته زمونږ له رکاوټې، دا خبره ذهن ته کېدی، ته زمونږ له رکاوټې، یعنی دا هر دا څه چې تاسو وینئ دې پسې یو فلسفه ده چې هغه فلسفې نه تاسو بې خبره یې، نو تاسو په دې خبره هم نه پوهېږئ چې دا څه چل دی. نو په هغه علت العلل ځان پوه کړئ. دغه خلکو ووایي چې دې پوپ ته چې یاره ته د منځه وځه، موږ کار ته پرېږده چې موږ دا مادې منې تحقیقات وکړو، ازادانه څه شی جوړ کړو، دنیا منې خرڅ کړو. لکه نن چین چې دی اړم دی، هغه وایي یاره ما ته لارې پرېږدئ چې زه خپل دا سامان هم جوړ کړ دی یا جوړوم، چې دا دنیا ته خرڅ کړم، پیسې وګټم، د دنیا په منډیانو قبضه واچوم. پوپ وی چې یاره دې سره زما حیثیت ختمیږي، زما حکومت ختمیږي، امیریت ختمیږي، زما بربریت ختمیږي. نو دا دو منځ کې یو جنگ شروع شه. خلاصه درته وایم، دا جنگ دې حد ته راورسېده چې دغه خلکو فیصله وکړه چې دا پوپ یعنی دا مذهبیان ختم کړي. دې حد ته راورسېد، دا مذهبیان څه کړي؟ ختم. او دغه مذهبیان هم یو قدرت لره، ولې چې د زمانونو دا مذهبیان راغلي وو که نه، هغوی وایي یاره دا ختم کړئ. نو دا د سیکولرزم اصطلاح په دغه ځای کې پیدا شوې ده. سیکولر دلته کې به تاسو اورېدلي چې دا سیکولر دي، دا غیر د نږدې وخت کې دلته یو اصطلاح استعماله شوه، دا سیکولر دی. دا اصطلاح هغه وخت کې پیدا شوې ده. نو که دو جنگ کړی وی، دغه دنیاداره لګېدلې وی، دا مذهب ختم کړی وی، خو بیا به هم دغه مخلاص شو، یا دغه مذهبیان پاتې شوی، دا دنیاداره ختم کړی وی، نو بیا به هم دغه مخلاص شو. خو دغه دوران کې یو کس را پیدا شه چې د هغه نوم جارج جیکب هولی، دا یو غټ فلسفي پیدا شه. د مخکې ارتداد اختیار کا، مرتد شوی، هیڅ نه منمه. بیا وروسته وایي چې یاره دا خو به زه یوازې پاتې شم په دې خبره باندې، نه مې پوپ مني نه دا نور خبره مني پوهېږي، او نه دا خو سبل چل کوم. نو بیا دوباره مذهب اختیار کا. بیا هغو ته وایي چې یاره تاسو کې زه یو چل خیم تاسو ته، یعنی دا زه تاسو د فلسفې خلاصه وروم. هغه چل دا دی چې تاسو کې زه یو تطبیق پیدا کوم.
تطبیق باندې خو پوهېږئ که نه جوړ پیدا کوم تاسو کې هغوی چې څنګه جوړ پیدا کوي جوړ دا پیدا کوم چې تاسو دا کم سیکولر یې حکومتونه تاسو وکړئ تجربې هم وکړئ جهازونه جوړوئ که موبایل یې جوړوئ که څه شی جوړوئ تاسو ته آزاد حکومتونه تاسو کوئ خو دغه پیسو کې به د دغه پوپانو یو حصه وساتئ دوله په تیاره ورکوئ او هغو ته وي چې که جنګ جوړوئ کېدای شي ختم شئ خو ستاسو ته به یو حصه میلاویږي ستاسو او فلسفه دا ورکړه چې دا مذهبیان به چونکې مذهب د انسان په فطرت کې دی ګورئ مارکس چې کله مړو دا مونږ چې د روس کې چې د مارکس دا مارکس چې مړو دا کټر یهودي و دا دومره ګیره لرله ناره یې لګولې وه چې زه اشتراکیت یم سوشلیزم دی کمونیزم دی لیکن د ګیره لرله بیا چې دی مړ شو نو باقاعده د ده تجهیز و تکفین وشه د دفن دی قبر لري دغلته دا یهودي دی نو دغه وخت کې بیا چې دو دا خبر وکړل نو هغه وایي چې بھئی تاسو داسې کار وکړئ یعنی هر انسان په فطرت کې مذهب شته دی ګورئ په دنیا کې تاسو څوک داسې کس نشئ ښودی الله پاک والا تکویني طور باندې یو ټکره ورکوي په دې ژوند کې که 80 کاله عمر لري یا که 100 کاله عمر لري چې دی پوهېږي چې یو کائنات کې څه بل نظام شته یو بل قدرت حرکت کوي چې زمونږ په پروګرام نه بهر دی خبره اوږدېږي د نږدې وخت یو ساینسدان مړ دی او په آخر وخت کې د هغه دا ټولو اعضاو خبره پرېښې وه بیا د هغې ښځه چې دا هغې به صرف سترګې پټولې کولولې هغې به ول هغه دوی په هغه پیپ باندې ورکوله داسې دوی به چې داسې زیات تکلیف به ورته نه صرف غذا به رسېده هغې به دا اے بي سی ډي داسې چې یو شي باندې به یې ګوته کېښوده نو ده به دا سترګې پټې کړې هغې به هغه لفظ ولیکه بیا به بل لفظ باندې هغې به هغه لفظ ولیکه هغې باندې کتاب تیار شه په هغې باندې کتاب تیار شه په هغې باندې کتاب تیار شه قریب به کتاب راشي په هغه سترګو پټولو څرګندولو باندې کتاب تیار شه آخري جمله دی هغه فلسفي ساینسدان دا دغه لوی ساینسدان دی آخري خبر هغه دا ده چې په دې وخت کې زه داسې یو مخلوق وینم چې هغه ما خپل په ژوند کې مخکې نه دی کتلی په دې باندې د هغه مرګ راغی په دغه آخري ټکي باندې یعنې هغه جملې هغه کتاب آخري هغه لفظ دا دی چې دې وخت کې زه داسې یو مخلوق وینم چې ما دې نه مخکې نه دی لیدلی دا اصل دا خبره ده چې یار دا دی الله دې هر ان الامانه نظرت فی جذر قلوب الرجال الله وی چې ما دې هر انسان په زړه کې په فطرت کې دا امانت مخکې نه کوز کړ دی دا ماحول خراب کی عناد خراب کی معاشره خراب کی نور پروګرامونه جوړ شي مفادات راشي لالچ راشي باقي دغه دنه فطرت کې شی موجود دی دی وجنا دغه وخت کې د دو جګړه غوي چې مکوای دا سیکولر د حکومت کې یو دا مذهبیان ته وی چې به تاسو ته بدو حصہ راکړي اوس تاسو وی چې به دا څنګه اوس پاپای روم راغی په اماراتو کې هغه مرکز جوړ کړ د مذهب پاپای روم د روم چې کوم غټ مفتی اعظم دی د عیسایانو هغه په یو جاز راغی په یو جاز باندې په 2000 د سلم د 2019 کې یو جاز باندې راغی هغه جاز باندې دو جنډې وي یو د امن جنډه وه یو د هغه ملک جنډه وه د ایټلي غالبا دا روم په دې دو جنډو باندې هغه راغی په عرب امارات کې کوشه او د یو مذهبي مرکز بنیاد کې خدا یو چار دیواره کې دنه چې به دلته کې به مندر هم وي کلیسا به هم یعنی د عیسایانو عبادت خانه به هم دلته وي د هندوانو بت خانه به هم دلته کی د مسلمانانو جمعات به هم دلته کی او نوم ولا د وحدت الادیان المؤتمره لوحدت الانسانیه کې خدا چې اوس موږ دنیا ته یو نوې شکل د مذهب ورکو نو دلته کې بدن ناراضي چې څوک خپل عبادت کوي دی بیا د جزئی نه یعنی دا بیت الله دا سینه دی بنشه چې کرونا راغله بیت الله بنشه نه په دنیا کې یو پروګرام روان دی
یو قصه روانه ده چې کوم نه موږ آګاه نه یو او موږ په یو داسې ځای کې مولیان مصروفه کړو چې لکه چې دا ماشومان سړی پوهه به موږ لبې کولې مازدیګر نه وروسته به موږ لبې کولې ناڅاپه به ماښام شله بیا به تښتېدو کورونو ته چې یاره مور به مو ووایي وبټکوي چې تا کوم ځای کې ګرځېدې بلوري به م کولو یا به نور څه چې م کول داسې ماشومان لبې کوي که نه نو دا موږ په داسې بلورو کې او په داسې څیزونو کې مصروف کړو چې هغه خپل پروګرام هغه په داسې ترتیب سره لګیا دی روان دی زه بیا خبرې ته راګرځم چې جارب جیکب هولی دا فلسفه ورکړه چې دا مذهبیانو ته یو حصه به تاسو د پیسو ورکوئ او دا مذهبیان چې دي دا مذهبیان چې دي دا به دو خپل په پړي کې تړلي ساتي ټول مذهبیان به څوک په پړي کې تړلي ساتي دا مشران چې کوم دي دا پوپان دا پادریان او دغه پادریان به تاسو دغه خزانه کې دوله به څه کوئ نو د مذهبیانو دغه به خلاص یې ولې چې دا مذهبیان به دا یو څو مذهبیان چې دي ټول نه یو څو مذهبیان به لس به شل به څو چې دي شمارې کوي هلته کې بیا چې دا به دا ټول مسلمانان په پړي کې راتړي ځان سره به په ترخ کې نیسي او با الفاظ دیگر د دو د خرڅ او د اغستلو دا به ټیکهداران یو قسم لا خدا به راضي ساتي د رضا ما تاسو ته وی چې یو جاز را روان دی هغه تاسو هغه 2019 هغه ویډیو وګورئ په دې اله کې چې ته به حیران شې او هیبت د هغه جاز پای کې هغه راځي او الته کې باقاعده الته کې کوزيږي او دغه بنیاد دی هغه بنیاد دی بیا دې پسې نږدې مې دې وخت کې مې یو يهودي عالم ځوانو کته چې هغه باقاعده په عربی کې اړم دی بیان کوي دا خبره کوي چې به د دنیا د عبادت ماډل موږ دارا کا په جزیرة العرب کې د دنیا د عبادتونو ماډل موږ باقي کم کور چې تاسو یادوي چې هغه د ټول عالم د هدایت مرکز دی هغه د مکی او جمعات ته هغه ماډل نه دی کم پیغمبر چې تاسو عالمگیر چې دا نور دی ټول په ځان کې مدغم کو عالمگیر پیغمبر هغه نه دی هغه صرف قریش ته مبوس یو قومي پیغمبر دی کم کتاب چې تاسو یادوي هغه د ټول دنیا کتاب نه دی دا اوس دغه نن سبا تحقیق وکړي چې په کویت کې مثلث قرآن شایع شو مثلث کتاب مثلث التوحید کیا مثلث التوحید چې په هغې کې دننه تورات انجیل او قرآن ورګډ کړي دي په یو ځای کې ترتیب درکوي په یو ځای کې خرڅېږي یعنی علما یهود کومې ځای ته او په کوم طریقې روان دي او موږ په کوم ځای کې یو موږ په کومې بلا اخته شو موږ په کوم غم اخته شو دې باندې لږ سوچ پکار دی نو چې دا فیصله هغه وکړه دا نظام هلته کې رایج شه او چې بھئی دا نظام چې څنګه رایج شوی دا به موږ په ټوله دنیا دغه نظام رایج کوو بیا صرف که په دې بس کړی وی نو ښه خبره وه بیا په 20 صدۍ کې یعنی 20 صدۍ کې هغو یو نصاب تیار کا دغه علما یهود یو نصاب تیار کا دا کله چې اول جنگ جهانی وشه 2014 نه چې دا اولنی جنگ وشه عالمي چې خلافت عثمانیه مات شه دنیا ګډه وړه شله برطانیه دنیا تقسیم کړه ډیورنډ لاین دې دلته کې راخ کا پاکستان د هندوستان سره کرخه راخه کشمیري دغه شان دې پرېښوده چې دې باندې به زه بیا وروسته کار کوم دا ټولې کیسې چې کومې وشلې په دغه یعنی دغه 2000 دغه 20 صدۍ کې بیا علما یهود دا کار وکړ چې هغه وی چې څنګه دا دنیا زمونږ په قبضه کې دا داسې دا دین به هم د دنیا چې کوم څوم ته دینونه دي دا به هم موږ خپلې ادا کوو والله صرف سکبن خبره ده چې په دغه دورانیه کې په جزیرة العرب نه 2.5 لاکھ کتابونه قلمي زمونږ د ملایانو مغرب جامعاتو ته ورسېده چې کوم یهودیان پکار کوي قلمي کتابونه او کله چې دلته کې روس سره دا قصه شروع شله نو ستاسو د دې خاورې ټول قلمي کتابونه په ډېر لوی قیمت باندې هغه مورسېده
نن هغه کتابونه هغه د دې تعداد لا موږ نه دی معلوم کړی چې د دې تعداد هغه لا نه دی نشر کړی، خو د جزیرة العرب نه چې کوم کتابونه وړ هغې باقاعده وي چې موږ سره د جزیرة العرب د علماو 2.5 لکه کتابونه قلمي موږ سره موجود دي، زموږ په کتابخانو کې دي، تعلیمي کېږي، مطالعه کېږي چې د قریشو څه مزاج دی، د بنو فلان څه مزاج دی، د بنو فلان څه مزاج دی، دا موږ دې نه معلومو. دلته کې چې بھئی دا د سوات د ملایانو مزاج څه دی، د دیر څنګه دی، د باجوړ څنګه دی، د پلانی خیبر څنګه دی، دا د دغه کتابونه معلومه چې د دوی څه ذهنیت دی. دا کتابونه ټول مغرب ته ورسېده او د دین یو نوی شرع تیاره کړه، د قرآن نوی شرع تیاره کړه، وایي چې دا تاسو حدیث چې کوم دی دا عجمو سازش دی. هر آیت مطلب وي چې دا کم موږ بیانو دغه دی، تاسو صحابه نه دي پوه شي، تاسو پیغمبر داسې شی نه دی راغلی بیرته چې صحابه نه دي پوه شي، خو اول راویان خو هغه دي. ائمه مجتهدین خبره داسې ده، د علما هم دغه شانتې دي چې کم دین موږ ښیو دا دین دی، چې کم دین موږ ښیو دغه. مثلا د دې یو مثال راکړم تاسو ته چې امام الانبیاء اسلام آخري وصیت دا دی چې اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب. دا بخاری کې هم دی، مسلم کې هم دی، مسند احمد ابن حنبل کې هم دی، صریح حدیث دی، بالکل صحیح ترین. او عمر رضی الله عنه خپل په خلافت کې په خیبر کې لګیا دی ګرځي چې بھئی دلته نه به وځئ، ما پیغمبر مړ بشم، بیا به پیغمبر تپوس کوي چې هغه مرکز څه حالو، تاسو دا خلک وښکلی او که نه وښکلی. عقد دغه جدید تعبیر کې دا خبره یهودي علما وي چې دا جزیرة العرب صرف د مکې او د څه شي نوم دی. نو تعبیر تاسو وکړه چې تعبیر یې څه جوړ کړه. اوس د عرب ډاکټران مسلمانان وایي چې دا جزیرة العرب صرف د مکې او د مدینې نوم دی. یهود هر ځای ته راتلی شي، طایف ته راتلی شي، خیبر ته راتلی شي، ابوظبي ته راتلی شي، امارات ته راتلی شي، چې په هر ځای کې چې څه کوي کولی شي. نو دغه شانتي د دین تعبیر بدل کړه، ان تر دې چې زمونږ اصطلاحات بدل کړه. د الہ اصطلاح خپل یو تعریف یې وکړو، د عبادت خپل تعریف وکړو، د اطاعت خپل یو تعریف وکړو، او دا په د 16مې صدۍ کې په موږ باندې ورباندې کړه. په موږ کې داسې کسان پیدا کړه چې هغه دغې جنټان جوړ شله او هغه فلسفه راواغسته، او دلته کې هغه دعوت شروع شو، او برای راست دا خبره وکړه چې دا صحابه معیار حق نه دي. یعنی واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، چې کله دوی منافقینو ته الله وایي چې دا ویلی شي دا سوره بقره کې چې داسې ایمان راوړی چې د ابوبکر او عمر او عثمان ایمان راوړ دی، نو بیا خو ایمان هم معتبر دی. که داسې ایمان راوړل نو ایمان هم نو دا معیار دی. تله شله که نه شله، داسې کسان مسلمانانو کې پیدا شلي صحابه تله نه دي. کتابونه نصاب تیار شو ډېر لوی، او په 1980 کې د نن نه 40 کاله مخکې په هغې باندې هغو تجربه شروع کړه چې اوس په دې به مونږ او هغه تجربه را روانه ده. نو په هغې کې هغو ابتدا کې د تشدد نه کار واخسته. هغه اول خو هغه فلسفه په 20 کالو کې هغو را باندې کړه، تجربه وکړه، یعنی بیا ورپسې لږ تشدد را واخسته. بیا تشدد نه وروسته بیا څه کار جوړ نه شو، بیا تشدد شروع شو. نو بیا په 2008 کې هغو فیصله وکړه علما یهود چې اوس دو سره نرمۍ پکار دی، ولی چې تشدد کار نه کېږي. دلته کې بش باقاعده اعلان وکړو په 2001 کې چې زه به ټول افغانستان په 10 ورځو کې دوړه کوم. دا د هغه الفاظ دي چې دې نه به زه 10 ورځو کې دوړه جوړم، دوړه ګرد و غبار به جوړم. خبره چې دلته کې لږه ټینګه شله، مضبوطه شله، څه نقصان څه فایده، څه خلک پې پوه څه ناپوه، هر څه چې وشله، خو هغه خبره چې ټینګه شله نو بیا دا فیصله وکړه چې یاره دا په زور کار نه کېږي. نو بیا هغو باقاعده اوس یو فلسفه جوړه کړه چې 2021 نه وروسته به اوس موږ دو سره د محبت لاس ورکوو. دا تاسو ته دا ما پیغام دی چې دا 2021 نه پورته اوس د محبت پیغام دی.
اوس په یهودیان علما راځي داسې خوږې خوږې خبرې وکړي چې ته به حیران خدای پاک داسې حساب دی. ملکونه به جوماتونه هر کس به وي. یعنې زه تاسو ته مثال لکم خفه کېږئ ما دا مشران ته پته ده دا 20 کاله چې دغلته دغه روس سره جهاد و نو زمونږ په هر جومات کې غوبل خطه غوبل د جهاد په نوم غوبل خطه او چې کله امریکای سره جهاد شروع شله نو په هر ځای کې امن راغی هر ځای کې خلافت تقسیمیږي هر ځای کې اصلاحي بیانونه شروع شله. یعنی دې باندې تاسو په خپل هم پوه شئ چې بھئی دا څه قصه وشله چې دغه حضرت صاحب پرون وی چې دا فرض عین دی وځي ځان په دا کوي دغه حضرت صاحب غلی شو یکدم خپل بند کړه بیا دا نه بیت الله در باندې بند کړه. تاسو اوریدلی چې په خور کې ریلی راوتله چې دغه د بیت الله تاسو ولې بند کړ دی یا په مردان کې 8 مليان داسې پګړې توري اغستې دي 8 مليان داسې یو کلاشن کوفونه ورسره دي مناظره په دې خبره باندې ده چې یاره دا بیت الله دو بندول شي دا د دوی پلار ځمکه ده کدا د بابا ابراهیم ځمکه ده دا وقت ځمکه ده دا خلک ولې بند کړ دي په دغه کور نو دغه کور ته د خلک پرېږدي چې وجړي فریاد وکړي چې خدای رحمت راشي. په دې مناظره نشته دی مناظره په یو داسې خبرې باندې دي چې هغه ډېر پست خبرې دي چې ته خولې نه نشم راوخت کې او داسې ځای کې موږ مصروف کړو مولا دې مولا په وخته که طالب دې طالب په وخته که شیخ الحدیث دې شیخ الحدیث په وخته که شیخ القرآن دې شیخ القرآن په وخته که. دا فیسبوک چې کوم تاسو ورته وایي ما ځکه تاسو ته ما یا شکر دی چې دا مجمع زمونږ خاصه ده په دې فیسبوک کې دننه تاسو ګورئ چې چرسیان بګیان پوډریان به یو خلاف داسې خبرې ونه لیکي چې کم د دې مدرسې فاضل مولا یو بل پسې خبرې لیکي. اته تاسو وایئ چې دا نه منو نو دلته کې کنارې ته شئ د چل تاسو له برازي زه به هلته خیمه چې یاره دا ژبه د استعمالولو ده دا خو د پراني مدرسې فاضل عالم دی دا مفتی دی د چې دا ژبه استعمال کړه دا خو یو انسان پوډري یو موږ چې دا کنډکټر ورته وایو بازاري دا هم دا ژبه نه استعمالوي نو خو هم یو تهذیب لري نو موږ ته د مدرسې کې دغه تعلیم را کړی و موږ دغه ځای ته را رسولو او داسې یو خبره زه نه کوم لیږم چې داسې زه یو الزام لګوم یا افترا لګوم یا یو سیاسی خبره ده نه دا حقایق دي. اگر زما په 400 کې دا وي ما د محبت خان جومات په مخ کې 2 شیشې وګړاو چې ډمې وي لختای وي څه شی و د محبت خان جومات په مخ کې ولی چې په 1924 کې دلته کې حاجی ترنګزی حلف برداری په محبت خان جومات کې شوی و او په دې اساس باندې شوی چې شیخ الهند دلته راغلی و هندوستان ته هغه دا خبره کړې چې زه بوډا سړی ما 3 کاله که 4 کاله پالته مالټا جیل کې وکړه اوس خو زه د مرګ ما د مولانا الیاس استاد دی د مدني صاحب استاد دی انور شاه کشمیر د موږ ټولو استاد دی هغه ما خو دا زړه غوښته چې هلته کې مړ شوی هلته کې خښ شوی په عربو خاوره کې مقدسه د پیغمبرانو خاوره وه زه صرف دې له راغلی ما دا 1919 کې هغه دا خبره وکړه 1920 کې د هغه وفات کیږي چې زه دلته کې راشم خپلو شاګردانو ته دا ووایم چې په دې خاوره کې به فرنګې نه پرېږدی او په 1924 کې دلته کې د حاجي صاحب حلف برداري وشوه په دغه محبت خان جومات کې زه تاسو ته دا نه یم چې تاسو بیا راپاسئ یو غیمه جوړه کړئ یعنې شعور پیدا کړئ ځان کې شعور پیدا کړئ چې یاره زمونږ یو لار ده موږ دنیا نه پرېږدي که موږ ډېر دغه شو بیا هم نه پرېږدي هغو فیصله دا ده چې ولې دا ملیان پیدا کېږي ولې دا مذهب برقراره دی په اجتماعاتو کې غسل خانې دو جوړوي لیټرانونه دو جوړوي هر شي ته دوږه ایښې ده دا داسې په ځان کې ګډ وډ کوي پورې راپورې کوي چې تباه و برباد شي. وګوره اسلام آباد کې اوس اجتماع وه ټول د مخلوق لاړ خدمت له غسل خانې جوړې کړې هر څه تیار کړه
بالکل جی مکمل شوی پس دا چې خلک راځي او اجتماع به کېږي این په موقع کې اعلان وکړو چې بھئی دا اجتماع څه شی دی معطل دی دا به نه کېږي او موږ یې په کوم عذاب کې مبتلا کړو موږ خپل سوچ ته روانو او د خسو خاشاک نه زیات یو چې په هر غاړې په د خاوره ځای د مولیانو لښکرې روانې دي طالبانو لښکرې روانې دي تبلیغیانو لښکرې روانې دي د مجاهدینو لښکرې روانې دي هېڅ شعور نه لرو د ځان کې د یو بل په دستو ګریبان یو واړه واړه قومونه منظم کوي چې په تاسو ظلم دی هغه ورځې سادات دي زموږ په هزاره کې هغو ځان ته تنظیم جوړ کو ما خدای ملګري مې دي ما یاره تاسو ولې تنظیم جوړ کو تاسو خو د دې خاورې ټول قومونه خپل د سر تاج ګڼي بادشاهان تاسو ګڼي که تاسو کې ډېر څوک چرسي بنګي بیا یې ادب ساتي نو ستاسو د جدا کېدو څه مطلب دی نو اوس په دې خاورو کې دننه قومي تنظیمونه جوړوي تقسیموي دا خاوره په قومونو کې په مذهب کې په فروعاتو کې په متشابهاتو کې په داسې داسې خبرو کې یو بل ګډ وډ کړی دی یو بل په غوښ وخته کوي چې یاره دو دا سر راوچت نه کړي چې بھئی دا مرکز کې څه خبره روانه ده د قرآن په دې ځمکه ارض القرآن کې څه خبره روانه ده هلته دبادب هغه خپل پروګرام شروع کړ دی دبادب د خیبر هغه ګټې چې کومې صحابه او حضرت علي ارتاوې کړې وي هغې ته نن پورې عربو لاس نه دی کړی هغه شان د کنډر پراته دي هغه ګټه یې نه ده لرې کړې اوس دې هفتې دا خبر دی چې چار چاپېرې د عربو نه هغه ځمکې په زور واغستې او هغه ځمکې هم د یهودیانو ته یې حواله کړې موږ داسې ډېر بدغونې حالت کې وو او دا ده چې د قومونو اعتماد د علماو نه لرې شوی دی د علماو اعتماد د قومونو نه لرې شوی دی نو کوشش به دا وکړو چې دا اعتماد دوباره بحال کړو دا کوشش به وکړو او په ځان کې داسې یو محبت یو جوړ یو اعتماد دا به پیدا کړو باقي دا خدای دی خدای دا ومکرو ومکر الله ټیک ده چې دې وخت کې دنیا دولت د IMF او د ورلډ بینک په لاس کې دی هغه د یهودیانو په مټي کې دی دا درسته چې د دنیا ظاهري اسباب هغو سره دي لیکن دا هم درسته چې د کائنات یو خالق ذات دی یو مدبر ذات دی هغه صرف دې ته ګوري چې بھئی څوک زما دی او څوک زما نه دی کم کس زما اطاعت کوي کم کس زما باغی دی ما دا مخلوقات عبادت له پیدا کړ دی نو موږ ډېر سخت ازمایش کیو او ډېر په شعور سره خو دومره ده چې دا ځای په ځای باندې قرآن پاک بیا دا حدیث دي آثار صحابه دي دا جوړښت دی دا ځان کې دا اجره او جومات دی چې دا جدا نشي دا یو ځای شي دا اجره جومات زمونږ جدا شله مشر کشر تمیز زمونږ نه ووته ډېرې خبرې مونږ کې بل شانتې رالی او دنیا را پسې شوې ده چې بھئی دا ولې دو په سر باندې سپینه ټوپۍ ښې دا ګیرې ولې ساتي دا دو خپل ځانونه پټۍ ولې په برخه کې ولې بار ته وباسي دا به دو بربنډې وباسي چې څنګه مونږ وو داسې به داسې که مونږ کم چل مونږ تورات سره کړ دی دقه چل به دو د قرآن سره کوي هغو دا فیصله کړ ده اوس چې هغو دا فیصله کړده نو زمونږ علماو له دا پکار دي بل زمونږ د کالجونو چې کوم حالت دی هغه تاسو ته هم پته دی زه پخپله په یو کالج کې دننه څلوېښتو کالو نه خطیب یم مونږ کالج چې غریبانان په هېڅ باندې شعور نه دي هغو صرف کاغذونه جمع کوي نقلونه کوي او فایل یې اخیستي دلته منډه وي مال نوکرۍ هلته د غټې غټې تاپوړې د موبایلو نیول دي جینکو هلکانو یونیورسټیانې زمونږ د جنسیاتو اډې جوړې شوي دي زمونږ زنانه چې کوم ستنې سره زړوکې ګنډي هغه د چای نه راځي ماشومان چې زمونږ پلاستیکو سره لوبه کوي هغه د چای نه راځي د کراچۍ نه واخله تر ګلګي ته پورې زمونږ ټولې یونیورسټیانې د جنسیاتو اډې جوړې شلې مونږ دا نه وایو مونږ چې وایي تاسو هم څه خدای بندګانو دا مولیان خو په خیرات باندې ژوند کوي تاسو خو اربها روپۍ د خزانې اخلئ تاسو څه وکړه
او که ستاسو ورځ ښه شي نو دغې سره به زموږ هم ورځ ښه شي که نه. یو مولا مقتدیان چې ښه مالدار وي، یو ځای کې پیادل مولا را روان دی، هغه مولي صاحب راځه زموږ دې ګاډي کې کښېنه، شاته سیټ خالي دی، نو موږ ته یې فایده ده. نو چې ته په خپله دا حالت کې غریب چې دې ځای نه روانېږې، جرمن ته ځې، په لاره کې په ایران کې مرې، په ترکیه کې مرې، په دریاب کې مرې، او کلمې دی او سر او ډنچه دی هلته کې په صحرا کې پرته ده، صرف په دې منې چې زه یورپ ته ورسمه، نو ته هم سوچ راواخلو. دا هم زموږ ذمهواري ده چې موږ په ممبر باندې دې خلکو ته 200 آیاتونه په دې قرآن کې هغه دي چې هغه د علوم عصریه سره تعلق ساتي. 200 آیاتونه ستا نباتاتو سره، جماداتو سره، حیواناتو سره، فلکیاتو سره، عناصرو سره تعلق ساتي. نو په ممبر چې دا بیان شي چې به سپرلی راغی بوټي ولګوئ، یو بوټي لګولو دا فایده ده، باغونه ولګوئ، په خپله ورته لاړ شي دا مولانا صاحب افتتاحي وکړي، دعا وکړي، دا خو په سوره نحل ډک دی. نو دا خلک هم زموږ په وجه باندې ګوره دغه دي لارې روکه کړې ده، موږ هم لار روکه کړې ده. دنیا را سره روبه کړي، بیت الله را باندې بند کړ او جوماتونه را باندې بند کړه. هغه مولانا جمشید صاحب به وایي چې دائیں بائیں کندھا ٹخنا دیکھ کر سو صفوفکم مل مل کر کھڑے ہوں اللہ محبت نصیب فرمائے. هغې جواب هغو دا ورکړ چې 6 فوټه لرې شئ خدای جهنم ته بوځي. دا اوس ته اوس ګوره بازار کې 1 فوټ څه چې لار نشي ته جوړولی، د ښځو او د سړو په بازار کې ته لار نشي وخت کې ودرېږي به یا به غاړې ته کېږي چې خدای پاکه چې د تېروتو لار ده چې تېر وځمه، او په جومات کې به ته 6 فوټه په فاصلې ودرېږي، چې نه ودرېږي نو بیا دا چل دی او هغه چل دی، اسمان چل دی، ځمکه چل ده. دا ټول زموږ د ملایانو په وجه ده. بیا دا ته خبر نه شئ ګورئ، دا ټول زموږ په وجه ده. زمونږ چې کم خلق نه دی پوه شي، موږ په ممبر خلق نه دی پوه کړی. دا کتاب زمونږ سره و، دا کتاب نه هغه پروفیسر سره و چې هغه د طبیعیاتو ماهر دی، د سیاسیاتو ماهر دی، د معاشیاتو ماهر دی، هغه سره دا کتاب نه و. خو یو تیوریګانې انګریزانو لیکل دي، دغې نقال دی، یو اصطلاح د خولې نه راوباسي، نه په خپله پوهېږي نه طالب پوهېږي. دغه خدا حالت دی. کتاب موږ سره دی او موږ د کتاب محکمات پریښي دي. د دې هغه 3 درجې حاشیه کې یو فروعي مسله د هغه هم راغوستې ده، په خاوره کې هم په هغې مناظرې شروع کړي دي. دا غوبل په مخه شروع شوی دی صاحبه، او د یو بل خلاف تقریرونه، یو بل خلاف دغې چندې او څه داسې حد ته ورسېدو چې دا حد ته نه دي رسېدل پکار به وي. ناروا کار دی. واپس به شو لږ داسې سوړ دماغ سره به سوچ وکړو. او کافر چې دی هغه په 4 قسمه دی په قرآن کې. سورې انفال و توبه کې تاسو ووی، یو کافر ذمي دی، یو کافر معاهد دی، یو کافر مستأمن دی، یو کافر حربي دی. دې 3 وړو سره موږ هیڅ کار نه لرو. زموږ کتاب موږ ته دا وایي، او دا 3 وړه که زموږ په ګاونډ کې ګاونډي دې سره به موږ ښه کوو. په سورې ممتحنه کې الله وایي چې دو سره به ته ښه کوې، چې ستا د ښه والي سره دا مسلمان شي، چې پلار یې نشته دی، بچی ارتاو شي، هندو دی، سیک دی، بل څه دی، او تا زر اوچت کړه او ګاډي کې دې واچو، هسپتال ته دې هغه پې خبر شه چې یاره دا ما زه خو هندو یم، دا خو مسلمان دی، ما بچی دغلته ورسو، دا زه سیک یم، زه پلانې یم، او دا اسلام خو ډېر ښه مذهب دی. نو دې 3 واړو سره ښه والي حکم دی. لانجه زمونږ صرف هغه کافر سره چې هغه موږ وژني، زمونږ بچي وژني، زمونږ بوډاګان وژني، زمونږ زنانه وژني، زمونږ مذهب کې ګوتې وایي. اوس دې وخت کې چې کوم صحابي ملتونه دي هغه غلي دي. دا کوم چې د نوح علیه السلام او د بابا ابراهیم ترمنځ چې کوم مذاهب دي دا غلي ناست دي، اشرګن دي صرفه. د بابا ابراهیم نه وروسته چې کوم دا مذاهب دي، یهود دی، نصارا دی، مسلمان دی، دا کشمکش د دو ترمنځ دی، او دا کشمکش په هغه مرکز باندې دی، په جزیرة العرب باندې دی، په مکه دی، په مدینه دی، په ارض قرآن دی. ټوله قصه هغه ځای پورې ده، تر څو پورې چې هغه قصه هغو خپل حساب نه ده برابر کړې،
نو دلته کې به دې کله به د اتوار چوټي، کله به د هفتې چوټي، کله به د جمعې چوټي، کله به دا چلی، کله به هغه چلی. دا دو غریبانو په اختیار کې هم نه ده. دا هغو پړی د ټول دنیا نه چاپېره کړی دی. دا د یو کس غریب خبره نه ده چې تاسو وایئ دا فلاني کس ده. نه نه نه، ټول دنیا نه هغو پړی چارې پوره کړی دی. ټول دنیا په دغه پړی کې یو تړل ده. دې وجې نه د دعوت په انداز کې قومونو له شعور ورکول او خپله ذمېداري پېژندل، دا د دې قرآن دعوت دی. چې اول دا قرآن مکی صورتونو کې موږ ته نظریه ښیي، په مدني صورتونو کې موږ ته نظام ښیي. نظام ته بله رسو چې نظریه راولو. بله په دې شلمې صدۍ کې هغوی یو ډېر د دین اسلام تعبیر چې غلط که یو غلطه نظریه دغه یهود نصارا علما دا ورکړه چې موږ پیغمبران دا وایي چې ته به ځان سمای بیا به مخې ته ځې کېدای شي حکومت ته ورسې. ټول قرآن د دغې دعوت ورکوي. سمې ووایي چې د ځانه به ابتدا کوي یا ایها المزمل قم اللیل، شپې پاسه ځان جوړ کا. بیا یا ایها المدثر قم فانذر، اوس پاسه کلي ته خوا کې دعوت ورکا. ټولو انبیاو دا دعوت دی. هغو څه خبره وکړه؟ هغوی دا خبره غلطه ده، ستاسو ملیان پرې نه دي پوه شي، دا قرآن هم سم نه دی. ته مخکې حکومت لاسته کا، بیا به سود پرېږدې، بیا حرام خوري پرېږدې، بیا غلا پرېږده. خو حکومت لاسته کا مخکې، دا ذهن ورکه، دا یو نصاب ورکه. نو د هغه کالج طالبان خو پرېږده، د مدرسې طالبانو د بچي ذهن جوړ شو په دغه نصاب وجه منې، شعوري طور منې یا لا شعوري طور منې چې یاره حکومت لاسته کول پکار دي، بیا به سمیږو. نو هغه خو حکومت خو هر سړی خو حکومت نشي لاسته کولی. نو یو بل ګریباني ونیوه، یو وي چې ته داسې، هغه بل چې نه ته داسې. نو داسې بد ځای کې مصروف کړو. او بس آخري گزارش دا دی چې دا دې لانجو کې نه توبه وکړل پکار دي، په دې قرآن باندې مثبت انداز کې او دعوت ورکول پکار دي. د قومونو چې کوم اعتماد زمونږ په وجه زمونږ نه لرې شوی دی، هغه اعتماد دوباره بحال کول پکار دي. دې قومونو ګورې موږ سره ډېر لوی ناکام کړ دی. ګورې موږ سره مطلب یعنی چې څومره علما راغلي دي. پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د پښتنو مشران هلته کې مسلمان شي دي، او د حضرت عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې د پښتو خاوره چې څومره و دا خلک ټول مسلمان شوي دي. ان تر کابله د عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې هغه وخت نه راواخله نن ورځې پورې د قومونو موږ سره بد نه دي کړي. موږ له وظیفه راکړ ده او په سر یې ګرځولي او دا یې ویل دي چې بھائی دا زموږ علما دي، قدر به یې کوو. او موږ لوی شي په دو په وظیفې او د دو په مزدورۍ او د دو په دغې منیو. نو لہذا داسې بد به خپل قوم ته هم نه ګورو. او زمونږ د قوم د دې خاورې چې کوم ملک دی یا سردار دی، دا انګریزانو نه دی جوړ کړی، دا قومونو په خپل مشران جوړ کړي دي. دا هم درته ووایم، د پنجاب او د سند چودران وډیراګان انګریزانو جوړ کړي دي، او سپک خلک یې جوړ کړي دي چې دا زه خو زما خو داسې سپک خلک پرې راولمه چې کلمې وله وباسي. نن تاسو سند ته لاړ شئ، وډیره به دلته کې په تخت ناستي، تک تور سپی به یې ځان سره، دا حقیقي سپی به یې دلته کې بل تخت وله جوړ کړي، او هغه انسان نوکر چې دی هغه د سپو په ځای باندې به ورته ناستي، انتظار کې چې دی ما ته اړ وکړي چې سپي له پی راړه، سپي له دغه راړه. موږ ملک داسې نه دی، موږ ملک قوم ملک جوړ کړ دی. او مالکانانو له هم پکار دي چې بھئی هغه خپل احساس پیدا کړي چې یاره قوم زه ملک جوړ کړم، زما ذمهواري ده. په دې وجې نه دا موږ یو ډېر داسې موږ په ځان پوه نه شلو، او یو قوم هم تقسیم شه او بالکل داسې لکه تسبیح چې وشلېږي او دا دانې کر ورلاړې شي که نه. نو دې باندې بلک باندې سوچ راواخلی. او دا خبرې چې ما کړي دي داسې سیاست ماسد ده، او دا سیاست شرعي دی، او باقي سیاستونو کې موږ نه یو، هېڅ سیاست سره هېڅ تعلق نشته دی. او دا ډېر ضروري خبرې په دې به سوچ وکړه انشاءالله. او دا قرآن پاک دی، دا چې تاسو داسې غوښتنې تلاوت کوئ که نه چې دا قرآن موږ سره خبرې کوي. یا ایها الناس د دې مخاطب زیم، یا ایها الذین آمنوا د دې مخاطب زیم، وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا د دې مخاطب زیم. دا خدای ماته وایي چې ته دا وکړه او ته دا مه کوه. د دې زه خطاب، دا قرآن ما سره خبرې کوي.
په داسې انداز کې دا قرآن پاک په خپله مفسر مه جوړېږئ. تفسیر عثماني دی، معالم العرفان دی، قصص القرآن دی، موږ مشرانو خود مضبوط تفسیرونه ولیکله، هغې کې وګورئ. کوم ځای کې د خطا کېږئ هلته وګورئ چې یاره مشرانو څه لیکل دي. نو داسې انداز کې دا قرآن لږ دا دې ته نږدې شی، سیرت نبوي ته نږدې شی، حیات الصحابه ته نږدې شی. نو موږ به خو بیا صلی الله رب یامو ګڼې لار هم خطا کړې ده او مزید هم د علما یهودو نه سره خطا کوي او داسې هم خطا کوي، داسې ځای ته هم رسوي چې بیا واپس راځو نو ډېر وخت پر باندې ولګي او ډېر تباهي ته بلاړ شو او ډېر به برباد شو. او شاه ولی الله رحم الله لیکل دی چې د دې دین حفاظت اول الله پاک عربو ته ورکړی، بیا یې ترکو ته ورکړه. اوس د دې خاورې نمبر دی، الله پاک د امامت دا نظام دې خاورې ته ورکړ دی. دې وخت کې په دې خاوره کې د هغه سن عباسین او د مضافات نه راواله تر امو پورې څومره تبلیغیان چې په دې خاوره کې دي ټولې دنیا کې نشه ښودی، څومره علما په دې خاوره کې دي ټولې دنیا کې نشه ښودی، ټوله دنیا یوې غاړې ته ده. څومره تعلیم په دې خاوره کې دی ټولې دنیا کې نشته دی. دا الله پاک دا دغه راکړ دی. خلک هم خطا کوي، بې ځایه مصروف کوي چې بې ځایه مصروف نه شو، خطا نه شو. نن زمونږ نه کالج هلکان دومره خفه دي او زمونږ عوام چې مولا کله خطبه شروع کوي هغه والا جومات ته راځي، مخکې نیمه ګنټه یا ګنټه چا خبره کوي هېڅوک جومات کې نه، جومات خالي پروت دی. هسې لوډ سپیکر کې یو اواز راوځي، باقي جومات خالی پروت دی. نو خلک موږ نه خفه شوی دی او دا زمونږ په وجه شی دی. موږ له خپل د غلطۍ اعتراف پکار دی، قوم نه معافي غوښتل پکار دي، یاره غلط شو. نو دا دومره دغه قوم هم نه دی، ګورې دا د ته هم خفه نه شئ، دا دومره سپک قوم نه دی. هغه وایي چې یاره غلط شي دي، د ماشومان دي، دا زمونږ خلک دی، زمونږ د نسب خلک دی، غلط شي دي بس خلاصه شه خبره نه. دا وروسته تاسو ونه کړه په مضاربت کې څومره پیسې ګډې وډې شلې، مفتیان وکړې، دیندار وکړې، بیا هم خلکو ناکام وکړو. داسې یو بېعزتي مخې ته په کروڑاو ارباحو روپۍ لاندې باندې شلې، خلکو ناکام وکړو چې یاره هېڅ خبره نه ده. نو خلک ناکام کوي موږ سره. موږ ځان وپېژنو، خلک وپېژنو، ځان کې جوړ پیدا کړو. دعا وکړئ الله پاک ته موږ ټول له خیر رافیق کړي. او موږ دا مرکز دی جزیرة العرب دی، دا د بابا ابراهیم ځمکه ده او ارض الانبیاء دا د انبیاء ځمکه ده، ارض القرآن، قرآن دغلته نازل شوی دی او د امام الانبیاء سلام د پیدایش ځای دی، د هدایت مرکز دی. هلته بیت الله لرو، مسجد نبوي لرو او صحرای سینا او اقصی لرو او دغه خاورې سره لوبې شروع دي. الله پاک دې موږ له توفیق راکړي او الله پاک دې دا زموږ پښتو چې کومه دا صحیح پښتو، جاهلیت والا پښتو نه، صحیح پښتو دا نیم اسلام دی. په دې باندې الله پاک دې دغه روایاتو باندې موږ قایم وساتي او دا قومونه چې کوم او د علماو ترمنځ چې کوم دا تفرقه راغله، دا جدایي راغله، خدای پاک دې موږ بیا کې دا اتفاق پیدا کړي او زموږ دا اجرا او دا جومات ته خدای بیا را نږدې کړي یو بل ته. موږ دا مشران د قومونو دي، الله پاک دې د دوی عزت موږ له توفیق راکړي او الله پاک دې دوی هم په ورکړي چې دوی هم شفقت وکړي، قومونه سنبال کړي. الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او انشاءالله دا د خدای دا بالکل نا امیده کېدل نه دي پکار. صالح کاله موسی علیه صالح کاله په وادي تیه کې موسی علیه السلام چې کاله د مصر نه دا بني اسرائیل راوخله، صالح کاله کته برکېدله، صالح کاله. لیکن آخر چې هغو فیصله وکړه چې بس اوس سمیږو، نو خدای بیا ورته هغه ځمکه ورکړه او عزت یې والا بیا ورکړه. دا درسته چې موږ ډېر داسې ګډوډ شو، خراب شو ډېر زیات، خو کېدای شي چې دا الله پاک زموږ تربیت کړي او دا ټکرې مکرې مونږ ولې او په خبره باندې سر مخلاصېږي. اوسه لږ باندې به سوچ راواخلو دې باندې، خصوصا علما کرام په دې باندې. او د بلې خاورې جګړې فسادونه دلته مه راړئ، نه مذهبي نه لا مذهبي. ګورئ دا بیا درته وایم، د بلې خاورې جګړې چې دلته را نه والای، ولې چې د بلې خاورې مزاج بل دی، هغه ماښام یو بل څه تکنزل کوي، سر نشته یو ځای کوي. دې خاورې کې چې یو بل ته سترګې وښودې که نه، بیا هغه مستقل دشمني ده. هر قوم هر علاقه خپل ځان ته یو فطرت لري. نو د بهر جګړې دلته را نه والای. مولانا الیاس رحمه الله موږ ته 6 نمبرې را کړي دي
معلومی دي هغه د قرآن نه ثابت دي د حدیث نه ثابت دي اثر موږ ته شپږ نمبرې ملاوي شي دي موږ نور په هیڅ کیسه کې نه یو دا ذهن کې کېده او دغه شانتي دي دا نور زموږ چې کوم پروګرامونه دي موږ دین واضح دین دی نه موږ د یهودیانو جوړ څه نظام منو او نه د کفارو جوړ څه نظام منو زموږ نظام د اسلام نظام دی حیات صحابه ده او زموږ رڼا لار ده او موږ له مزید دوکه هم نه دي اخیستل پکار او داسې ځان له شعور پیدا کول پکار دي ضد عناد نه دي کول پکار تفرقه بازی نه دی خدای مونږ بچ کی فریق مه جوړېږئ فریق مه جوړېږئ مصلح جوړ شئ چې په کور کې دوه رونه درې رونه دي دوه رونه په ځان کې په جګړه شي نو درېمګړي له دا نه دي پکار چې هغه هم هغه یو سره ټل شي او د هغه یو ګریبان دا دواړه ونیسي هغه له پکار دي چې منځ ته شي ورته وایي چې یاره مه کوئ دا کار دا غلط کار کوئ دا ولې په کور کې اور بلوئ کور رانوئ ښه جوړ کور دی ګور رانوئ ولې رانوئ نو مصلح جوړ شئ فریق مه جوړېږئ په دې خبره رسئ که نه رسئ مصلح جوړ شئ سړو فریق مه جوړېږئ الله به تپوس کوي چې ما خو حکم را کړی چې فاصلحو نو تاسو خو تفرقه وکړه او نور اور بل که بارود پکې واچو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين جزاكم الله